بسم الله الرحمن الرحیم. منگو تاسو د تقلید دعوه ویل واجب منگالو سنت والجماعه په مسائل اتحادیه کې په مجتهد باندې اتحاد او په غیر مجتهد باندې داسې مجتهد تقلید واجب ګڼو چې داغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي اجماع سره ثابت وي، داغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي، د داسې مجتهد تقلید کول واجب دي. دلیل من قرآن کریم آیت ویلو. دیم دلیل د تقلید د وجوب د پاره د قرآن کریم آیت کې قرآن کریم کې الله پاک په سورۃ الملک کې فرمایي سورۃ الملک آیت نمبر 10 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالو او وی بدا عذاب والا خلق دا جهنميان چې قبر کې کم ته تکلیف ملاويږي. عذاب قبر کې مستغرق خلق بوي لو كنا کاچوي منګا نسمعو من اوریدل کړي وي د چا خبره منلی ورپسې تلوي یعنی تقلید مو کړي وي او ناقلو یا من خپل باندې په دین باندې پی وی د خپل اجتهاد مطابق مو په دین باندې عمل کړی. ما كنا فی اصحاب السعیر من بنوی په جهنميانو کې. وقالو او وی بدا جهنميان لو كنا کاشوی منگا نسمعو من اوریدل کړی وی د مجتهدین خبر منلی وی پسې تلی وی او ناقلو یا من پخپل باندې مجتهدین پخپل مزان لا د قران او د سنت نه مسائل واستلی پاغي معامل کړی وي. ما كنا فی اصحاب السعیر من بنوی په جهنم یانو کې په خاوندانو د جهنم کې. د دې آیت په تفسیر کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي د دې آیت په تفسیر کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي چې بعضی مفسرینو نسمعو په تقلید باندې چې بعضی مفسرینو نسمعو په تقلید باندې او ناقلو په اجتهاد باندې حمل کړی دي. چې نسمعو نه مراد تقلید دی او ناقلو نه مراد اجتهاد دی. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي تفسیر عزیزی د دې آیت په تفسیر کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي بعضی مفسرین نسمعو په تقلید باندې او ناقلو په اجتهاد باندې حمل کړی دي. او دا دواړه لارې د نجات دي سوئی بعضی از مفسرین نسمعو را بر تقلید و ناقلو را بر تحقیق حمل نمودندو کہ ہر دو راہ نجات اندو چې دا دواړه لارې د نجات دي. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه تفسیر د پارسی دی پاغي کې د دې آیت په تفسیر کې دا لیکلی چې دا دواړه لارې د نجات دي. یو حواله شو. دیمه شیخ عبدالحق رحمت الله علیه فرمایي لیکل بلک زر زر کوي. شیخ عبدالحق رحمت الله علیه د آیت په تفسیر کې فرمایي انسان کی فلاح کی دو ہی راستے ہے دو ہی طریقے ہے. انسان کی فلاح کی دو ہی طریقے ہے د انسان د کامیابی دو لارې دي. انسان کی فلاح کی دو ہی طریقے ہیں د انسان د کامیابی دو لارې دي.
اول اور آسان یہ کہ کسی ناصح اور ہادی کی بات سن کر مان لے، کہ کسی ناصح اور ہادی کی بات سن کر مان لی، کہ دا یو ناصح اور رہنمائی کون کی خبر امنی، یہ تقلید کا مرتبہ ہے، یہ تقلید کا مرتبہ ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا، ددی وجن دا مقدم اوڑان کا اول او آسان لار چې د رهنمایي کوونکې خبره اومني دا د تقلید مرتبه د وړاندې کړه نسمعو سره. دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور اور تدبر کرے. دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور اور تدبر کرے. دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور اور تدبر کر، یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے. یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے. بیالی کی پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو، دے بسی لکھی، پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو، چاہتا چھ نہ دا اجتہاد او نہ دا تقلید و دوال اللہ رکی امت حاصل نشوا. جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو تو اس کی برباد ہونے میں کیا شک ہے، کہ پخپلم پا دن پیگی او پویو پس زیمنانو ددا سے بندہ پا بربادے کے شک دی. پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو تو اس کی برباد ہونے میں کیا شک ہے. حوالہ تفسیر حقانی دادی آیت پر تفسیر کی. نو پا قبر کے بعد جہنمیانم دا تقلید او دا اجتہاد پا بارک کے افسوس کئی. شو قبر کی وجہ نمیانم ددیب آیت بارک کی افسوس کی. سبوی کاش منگ تقلید کڑی وی یا کاش منگا مجتہدین وی نو نجات پرا طبیع حاصل شوی. او دا بخاری شریف پہاشیہ باندی دا بخاری شریف پہاشیہ باندی دا عذاب قبر پا مسئلہ کی. دا بخاری شریف پہاشیہ باندی دا عذاب قبر پا مسئلہ کی. بخاری شریف پہاشیہ باندی دا عذاب قبر پا مسئلہ کی راضی. کل چی دا منافق نا پا قبر کی تپوسو شی، کل چی دا منافق نا تپوسو شی، او دے قبر کی دا سوال جواب فرشتو تور نکی، او دے وی ہا لا ادری. دا عذاب قبر پا مسئلہ کی دا بخاری شریف پہاشیہ باندی دی.
کله چې د منافق نه په قبر کې تپوسو شو دی جواب ورنکې دي سو وی ها ها لا ادري ها ها لا ادري نو فرشتي وته په جواب کې فرمایي فرشتي وته په جواب کې فرمایي لا دریتا ولا تلیتا لا دریتا ولا تلیتا لا دریتا ولا تلیتا لا دریتا نه پخپل باندې مجتهد وی ولا تلیتا نه پخپل چا پسلی تقلید دی کولو د دې آیت په د دې حدیث په تشریح کې علامہ قسطلانی رحمت الله علیه فرمایي د بخاری شارح حدیث د دې حدیث په تفسیر کې په تشریح کې علامہ قسطلانی رحمت الله علیه فرمایي د لا دریت او لا تلیت د دې باندې کوم حاشیه د بخاری شریف احمد علی سہارنپور رحمت الله علیه نقل کړی دی د قسطلانی رحمت الله علیه نه هغه څه فرمایي لا علمت بنفسك بالاستدلال لا علمت بنفسك لا علمت بنفسك نپخپل پیدی بالاستدلال په دلیل نیولو اجتهاد کولو باندې لا علمت بنفسك بالاستدلال لا علمت بنفسك بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقليد ولا اتبعت العلماء بالتقليد لا علمت بنفسك بالاستدلال نه پخپل مجتهد وی چې اجتهاد وکړي وي لا علمت بنفسك بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقليد فيما يقولون ولا اتبعت العلماء بالتقليد نه تابعداري کوله د مجتهدین په تقلید کې یعنی نه خپل مجتهد دی نه مجتهد فسیتلی ولا اتبعت العلماء بالتقليد فيما يقولون لا علمت بنفسك بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقليد فيما يقولون نه مجتهد وی چې اجتهاد وکړي وي حق سره رسیدلی وي او نه تقلید کړو مجتهد پسې چې تلی وي چې تقلید دی پاغه څه چې علما مجتهدین درته سوي فرشتي با په دې قبر کې دی منافق ته دا بطور سزا وي بطور شرمندگی به وته وي بخاری شریف جلد اول صفحہ 258 بخاری شریف جلد اول صفحہ 258 رحمانی والا چاپ زما چې کوم کتاب ما سر چې کوم چاپ رحمانی والا الفاظ ذاتي واما الكافر والمنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس خلق بجسيم ما بمي فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد فرشتي ورته لا دريت ولا تليت لا دريت نه خپل مجتهد بي ولا تليت نه مقلد بي تقلید دکړو نه تقلید کنه اجتهاد او د تقلید او د اجتهاد نه علاوه ول الله د هدایت او د نجات نشته نو په قبر کې انسان په دی باندې افسوس کوي چې چا تقلید نوي کړي او مجتهد هم نه معلومه ده چې اجتهاد وکي یا بسکه تقلید کیا بچا پسې دي یا په خپل پسې کوي دو دلیل شو دریم دلیل د قران کریم آیت دی واتبع سبیل من اناب الی
دریم دلیل قران کې الله فرمایي واتبع سبیل من اناب الیہ واتبع سبیل من اناب الیہ سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 12 سورہ لقمان آیت نمبر 12 او سپارہ 20 سورہ لقمان آیت نمبر 12 او سپارہ 20 واتبع الله فرمای تابعداری کا منغو تاسو ویل چې اتباع تقلید اطاعت اقتداء دا یو چیز دی ټول یو معنی البته قسمونه دوی یو خو یو بدو نو خطا محمود ویل شو بد مذموم په نیکه کې د چارې نمایي حاصلول دا خدي او په ګناه او په بده کې چارې نمایي حاصلول دا بد دي دل تر دین مسله دا د هدایت مسله تقلید محمود دي الله فرمای واتبع تابعداری کوا تقلید کوا سبیل من واتبع تابعداری کوا تقلید کوا سبیل من د مذهب د هغه چا اناب الیہ چې څوک ما طرف ته رجوع کوي واتبع تابعداری کوا تابعداری تقلید او سبیل من د لار هغه چا مذهب سبیل لار یو معنا سبیل من د مذهب دا غچا انا بیلی چې څوک زما طرف ته رجوع کوي الله فرمای چې څوک ما طرف ته رجوع کوي داغي لار او نساء داغي مذهب او نساء حکم د الله دی واتبع تقلید کوا سبیل من د مذهب داغه چې انا به الیه چې څوک ما طرف ته رجوع کی سوره لقمان آیت نمبر 12 منګو تاسو له تقلید کول واجب دي د الله حکم دي تقلید کو داغه چې څوک ما طرف ته راځي د مذهب داغه چا د دې آیت په تفسیر کې امام آلوسی رحمت الله علیه لیکي د دې آیت په تفسیر کې امام آلوسی روح المانی تفسیر دی امام آلوسی رحمت الله علیه لیکي اتبع سبیل المخلصین اتبع سبیل المخلصین تقلید کو د لارې د مخلصینو د دې آیت په تفسیر کې امام آلوسی رحمت الله علیه روح المانی تفسیر دیږي کې لیکي اتبع تابعداری کوا تقلید کوا سبیل المخلصین د مذهب د مجتهدین چا پسې دا مجتهدین پسې دا دریم دلیل شو د تقلید د وجوب د پاره تقلید کول واجب دي چې موږ تقلید شو دا حکم د الله دی سلورم دلیل مختصرا لګ ویل فاسالو قران کې الله فرمایي سلورم دلیل فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون شاباش فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله فرمای سوال کوي چې سوال کې تاسو جواب سم ملو شاغه او معنی چانه سوال کوي اهل الذکر اهل علمنا مجتهدیننا ان کنتم لا تعلمون که چرته تاسو نه پیږي فاسالو سوال کوي اهل الذکر اهل ذکر مراد علما فقها مجتهدین ان کنتم لا تعلمون که چرته تاسو نه پیږي استدلال وسشي فاسالو تاسو سوال کوي د ځان د پوښ کولو د پاره سوال کولو کوي
تچانو کوي اهل الذکر علماء مجتهدیننا ان کنتم لا تعلمون کچر د خپل مجتهدین نه یې نو چې خپل مجتهدین نه یې د مجتهدین نه سوال کوي د مجتهدین خبر او منی داغي تقلید کوي نو غیر مجتهد نه پیږي او په مجتهدین دي نو غیر مجتهد دي د مجتهد نه تاسو کیو ځان دي پی کیو پاغه دي عمل کی دا الله حکم دي فاسالو امر دي دا الله امر او منی د مجتهدین نه ځان پی کوي او د مجتهدین نه ځان په کول هغه پسې تل دي ته تقلید نو دا د تقلید د پاره دلیل د قران څلورم آیت دا دی آیت نه په تقلید باندې چا استدلال کړی دي کتابونو نومونه لیکلي روح المعانی صرف نومونه لیکي ځکه بیا ځان له تو ګوري بیا دی ګوري دا څوک دی روح المعانی تفسیر کبیر روح المعانی تفسیر کبیر تفسیر لا مثال دا د وابیانو تفسیر دی اغیم لیکلی دی چې د مجتهدینو تابعداري په کار ده د آیت په تفسیر کې اغی لیکلی دی لیکلی عبد الله فانی دی او نظر ثانی په شیخ امین د وابیانو عالم دی اغی کړی دی باقاعده لیکلی دی چې د مجتهدینو تقلید پکار دی شیخ امین د وابیانو غټ عالم دی داغه په نظر ثانی او تصحیح او کتاب لیکلی عبد الله فانی سے لیکلی دی تفسیر لا مثال فاسالوا اهل الذکر د دې آیت حواله لیکي حواله را نه رسول سورۃ النحل آیت نمبر 43 سورۃ النحل آیت نمبر 43 ها تفسیر لا مثال درې حواله میں د توبه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سلورم دلیل د دې مسلې شو چې دا مجتهد تقلید دا واجب دی او زمونږ استادو مسله د ابتدا نه دا و چې په غیر مجتهد باندې مجتهد تقلید کولو دا واجب دی دا د هغه سلورم دلیل پنځم آیت هم د دا مسله د آیاتونو بیا خط به دلایل ان شاء الله تفسیر وایي دا احادیث به پنځم دلیل د قران کریم نه د تقلید په واجب والی پنځم دلیل د تقلید د وجوب د قران کریم د آیتنا قران کریم کې الله پاک فرمایي فلولا نفر من كل فرقه منهم فلولا نفر فلولا نفر من كل فرقة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سورة توبہ آیت نمبر 122 سپارہ یولسمہ سپارہ پر آیت کریمہ کی د فرقین مراد جماعت تی د مسلمانانو ډله ده مسلمانانو ډله ده او د طائفین مراد طالب العلم دی عالم دی مجتهد دی فرقین مراد د مسلمانانو جماعت او ډله ده او د طائفین مراد طالب العلم دی عالم دی او مجتهد دی نو معنا بدل فلولا نفر پس ولنوذی من كل فرقه منهم دهر جماعت او دهر ډله د مسلمانانو نا طائفه سخلق ليتفقهوا في الدين چاغي فوها حاصل کی د دین علم او کی د دین ولينذروا قوم او د پارا دي چې دا طالبان او د عالمان او یری خپل قوم اذا رجعوا اليهم هر کله چې دا طالبان خپل قوم ته واپس لاړ شي لعلهم يحذرون د پارا دي چې دا قوم د الله د نافرمانی نه ځان او ساتي نګوري فرقین مراد جماعت د مسلمانانو طائفین مراد طالب العلم عالم او مجتهد بیا د طائفی اطلاق په یو باندې کیږي په ډیرو باندې کیږي طائفی اطلاق په یو کس باندې کیږي په ډیرو باندې کیږي حواله نور الانوار د طائفی اطلاق په یو باندې کیږي په ډیرو باندې کیږي حواله نور الانوار حواله نور الانوار صفحہ 189 نور الانوار صفحہ 189 رحمانی والا چاپ چې ما سره کوم یو دی دا رسول فقہ کتاب دی حواله نور الانوار صفحہ 189 دیم کتاب د اصول التوضیح والتلویح التوضیح والتلویح داغي حواله ده 133 یوسل دریدر یوسل دریدر نو که یو مجتهد علم کو تاسو راغی تاسو دین بیانې نو دا قوم به منی
او مجتهد چې کله قوم ته مسله بیانې او قوم یې مني خو دې ته تقلید وی کنه دو حواله شي دریم حواله د وابیانو فتاوا دا د وابیانو کتاب دی فتاوا حصاریه فتاوا حصاریه جلد دیمو صفا سلور سو ودیر فتاوا حصاریه جلد دیم صفا سلور سو ودیر شو دیم وی چې د طائفه اطلاق په یوم کېږي او په ډیرم کېږي نو که یو عالم قوم تراغي دا قوم به د دمنی او په علماء کې چې کامل عالم هغه ته مجتهد وي نو که یو مجتهد راغی داغي تابعداري به قوم کوي نو په قوم باندې لازم دي چې د دې مجتهد خبر او منی دي ته تقلید وي دا منګو تاسو پنځه دلیل د دې مسلې وی چې په مجتهد باندې اجتهاد او په غیر مجتهد باندې دا چې مجتهد تقلید کول واجب دي دینه بعد ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیثونو دا مسله ثابت کو چې موږ دا کم تقلید په د مجتهدین او تابعداري او د غي په مذهب باندې زو دا د الله حکم او د پیغمبر علیہ السلام احادیث دي الله پاک دې موږ تاسو ټول ته په دې خپل مذهب حنفي باندې استقامت سره د عافیت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین